سوکنو کې د محفل میلاد انعقاد هم شوی و چې پکې علماو د حضرت عمر رحمت الله علیه په زندګۍ باندې رڼا واچوله. بیا صاحب د الله تعالی یو دوستو، د الله یو ولی و او د الله تعالی د اولیاء سره کېناستل. مولانا روم سے وای هر کې خواهد هم نشینی با خدا او نشینن در حضور اولیاء. څوک چې دا و چې د خدای تعالی سره کینم نو د الله د اولیاء سره د کینې دا د خدای تعالی سره ناسته ده. حدیث پاک کې امراضی ذکر الانبیاء عباده و ذکر الصالحین کفاره. د انبیاء ذکر کول، د غی یاد کول د عبادت دی، د اولیاء یاد کول د ګناهونو کفاره، د ګناهونو پیرجیږي. څوک چې دل تراغلی دی په دین یت راغلی چې موږ الله په خلاصي او هغه خپل ژوندۍ الله تعالی ته وقف کړي و او څوک چې راضي د الله تعالی رضا به دې دربار کې ورته ملاويږي. الله دې موږ ته خپل رضا راکړي. دا ورس د میا صاحب رحمت الله علیه دا پاک بیات کې د لپاره به مناويږي چې دا غو تعلیمات دي چې هغه مونږه د خلکو ته وخایو نشر نشاتو کو داغي او داغه په تعلیماتو باندې عمل وکړو. میا صاحب رحمت الله علیه صرف یو صوفي نو د خپل وخت ډېر لوی عالم مو او د خپل لوی وخت ډېر لوی مجاهد د شاه ولی الله رحمت الله علیه غونتی شخصیت او د احمد شاه ابدالي چې باچای وختو دا دغه مریدانو بس د دین د میا صاحب رحمت الله علیه هغه اندازو لګا چې د کومه قبیله سره شاه ولی الله د وخت مجتهدو د حضرت اٹک درجی بابا رحمت الله علیه او د سوکنو میا عمر صاحب رحمت الله علیه او د پېښور عبدالغفور پېښوري رحمت الله علیه دا مبارکان درې وانه چې دا د شیخ سعدی لاهوري رحمت الله علیه په لاس باندې بیا شوی او چونکه شیخ سعدی لاهوري رحمت الله علیه سره میا صاحب رحمت الله علیه 15 کال وخت تیر کړي، دا غي خدمت کړي، دا غي پرفیض صحبت حاصل کړي دي، دا غي نو ورته ډیر فیوزات برکات ملو شوی دي. خو چونکه دا غي نور ژوند نو هغه د دنیا نه جامه بدله کا او ګواټ اٹک درجی بابا رحمت الله علیه تاغي خلافت ورکو او دویم خلافت چې کوم دی عبدالغفور پېښوري رحمت الله علیه ته ورکو. میا صاحب رحمت الله علیه بیا باقی ژوند او باقی فیض چې حاصل کړي هغه دا اٹک درجی بابا رحمت الله علیه حاصل کړي. دا سي ګرم بازار بل په جهان نشتا لکه ګرم وی بازار د درویشانو. دا هغه خلک دي چې د دې خلکو عقیدتمن، د دې خلکو مینوال، دا ورځ تر قیامت پورې وي. دوی یو امت کړي دي، دوی یو خواري کړي ده، دوی یو خلوص کړي دي. هغه د دین د پاره د دوی ډېر خدمات دي او د هغه خدماتو پرانا کې کال په کال په دغه ورځو کې د خلک راغونډيږي، د دوی یو اورس مبارک مانځي او نن هم په هغه ګرم جوشي سره اورس مانځل کېږي. کاغه 400 دا کاغه په خور دی او کا صدر دی او په مثال هر ځای دی، د هر ځای نه پکې جی راغلي، در لنډي کوتله پورې تر پنجاب پورې ډېر خلک راغلي جی. څه د پاسه 2.5 کاله تیرېدونه پس نن هم میا صاحب رحمت د سوکنو نه بلکې د خیبر پښتونخوا په خلکو زړونو کې ژوندی دی. نیمه سبحان، چمکني ټي وي، حضرت میا عمر دربار، چمکني.